او جلسې د دستار فضیلت کانفرنس اصل نوموړی مېلمه مهمان خاص امام سیاست داعیه وحدت انسانیت سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ تشریف فرما دی اصل مجلس بهغه درته کوي څو خبرې ستاسو مخکې وړاندې کوم. دویم زه د مدرسې دارالعلوم زکریا محترم مولانا فیض محمد صاحب شکریه ادا کوم چې د نن په دغه درانه مجلس د خیر او د برکت په محفل کې مستدعوت راکړي. الله تعالی د دغه سایه دغه دیني خدمت د تعلیم او د تعلم په میدان کې په خپل دربار کې قبول وګرځي. محترم علماء کرام او طالبان نن په هغه ملک کې چې کوم ملک موږ اورو یا په کتابو کې ویلي دي چې دا د اسلام پر نامه آزاد شوی ملک دی، د کلمې پر نامه آزاد شوی ملک دی چې اسلامي جمهوریه پاکستان ته وایي. نن په دغه ملک کې که خوار دي که مظلوم دي هغه اسلام دی. پکار خدا چې په اسلامي جمهوریه پاکستان کې و اسلام ته و شاعر اسلام ته و هغه ادارو ته چې په هغه کې د اسلام زده کړه کېږي، د قرآن او د سنت زده کړه کېږي و هغه یو قسم مشکل یو قسم پریشاني نه وایي. لیکن د بده مرغه نن په دې ملک کې 2 کاله وروسته نن هم اسلام خوار دی، هم مدرسه خوار ده، هم منبر او محراب خوار دی، هم ملا خوار دی، هم طالب خوار دی. نن څونه ملنډې او مسخرې په مدرسه کېږي، په طالب او په ملا کېږي او په دین اسلام کېږي. زما ګمان دا دی بیا د جماعت د لاهور د یوه ملوي په طایفه هم دومره ملنډې نه کېږي. نن دنیا د ملا په باره کې دا فیصله کړې ده چې دا د انتها پسندانو، د شدت پسندانو، د قاتلانو، د دهشتګردانو استاد. مدرسه دا د ترهګرۍ، د دهشتګردي، د انتها پسندي مرکز ده. طالب علم چې د قرآن او د سنت زده کړه کوي هغه د دغه دهشتګردي او د خونریزي، د قتل او د فساد، د انتها پسندي سامان دی. او کوم خلک چې د مدرسې مدد کوي، تعاون کوي، په 100 په 500 روپۍ په 2000 روپۍ زکات، خیرات، صدقه و هغه ته د دهشتګردي او د انتها پسندي سهولتکار وایي. اوس دې په خپل ورته وګوري چې د پاکستان پر پارلمنټ چې پر تندي یې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې ده، دننه چې پارلمنټ ته ورسې آیت الکرسي پکې لیکلې ده، د خدای نومونه پکې لیکلي دي. یا د دغه ملک په پارلمنټ کې قانون سازي کېږي د دې چې مدرسه د انتها پسندي اډه ده. مخ به څنګه مثل د مدرسې چې کوم څوک مالي مدد کوي، سهولتکار یې د انتها پسندي، د دې مخ به څنګه رسو. نن په پارلمنټ کې هر هغه قانون سازي کېږي چې د هغه تاوان و شعائر د اسلام ته یا اسلام ته رسمي یا هغه مراکزو ته چې په هغه کې د اسلام او د دین اسلام د قرآن او د سنت زده کړه پکې کېږي.
نن تر 2 کاله کې پاکستان وزارت ته ورسېدی. بله ستړیا دا ده چې موږ منت کوو پر هندوستان باندې مسلمانان په چوغدي او په بغارو دي چې 2 کاله پرسته تر اوسه پورې ما خپل ځان دا نه کړي ثابت چې زه د هندوستان یم. ولې ګناه څه ده؟ ګناه دا ده چې زه مسلمان یم. په پاکستان کې 2 کاله پرسته موږ دا نه کړه ثابت ده چې موږ پاکستانیان یو تر اوسه پورې. ولې ګناه څه ده؟ موږ د اسلام خبره کوو، د دین خبره کوو، د دې پر هغه بین الاقوامي عالمي شیطاني چې کومه ایجنډا ده پرې کړه په هغه نه ورسره ځو. لهذا د شدت هم ته یې، شدت پسند هم ته یې، انتها پسند هم ته یې، مرګ هم ستا روا دی چې په هره بڼه دې کوي دې کولی شي. دا د دې فیصله ده. اوس تېرو ته وګورئ چې کله لوبه دغه ده او نوم دی اسلامي جمهوریه پاکستان، خواري د اسلام سره دغه ده. اوس یې څنګه ګورئ؟ ځکه زموږ اکابرینو د نن څه تقریبا 80 کاله دمخه پاکستان داسې جوړ نه و. د هغه وینا دا وه که چیرې پاکستان جوړ شو نو په پاکستان کې به اسلام خوار وي او په هندوستان کې به مسلمان خوار وي. نن په اسلامي جمهوریه پاکستان کې موږ چغې وو، نارې وو چې د ختم نبوت و قانون ته خطره ده، د انسداد توحید رسالت و قانون ته خطره ده، و مدرسه ته خطره ده. دا نارې وو، حالانکې دا ملک د اسلام پر نامه آزاد شوی. اوس دا ناره دوی په درواغ وهلې ده که په رښتیا وهلې ده، خو رنګ خو د هغه ورکړی دی چې دا د اسلام پر نامه ده. نن بین الاقوامي شرایط دا دي، یو اداره ده بین الاقوامي و هغه ته په انګریزي کې FATF وایي، FATF یعنی فاینانشل ایکشن ټاسک فورس، چې د طالبانو به د ډېرو سر نه وي په خلاص. دا اداره د دې لپاره جوړه ده، ډېرې مقاصد د دې شته، لیکن ښکاره 2 مقصد د دې. یو دا چې کوم څوک د دهشتګردي، د قتل او د غارتګري او د انتها پسندي، د شدت پسندي پالنه کوي د تعلیم په میدان کې، د زده کړې په میدان کې، یا د مال او د دولت د لارې چې د هغه مدد کوي، د دې مخ به نیسي. چې کوم څوک په ملک او په ریاست کې دهشتګردي ته لمن وي او مال او دولت په ذریعه د هغه معاونت کوي، د دې مخ به نیسي. دا اداره د امریکې په سربراهۍ کې جوړه ده. بل مقصد یې دا دی چې د ملک څخه کوم خلک پیسې غلا کوي او وړي د دې په ژبه و هغه ته تورې پیسې وایي چې مني لانډرینګ دي، درکه نه دي معلوم چې د کومې خوا راوړې ده. پیسې خو شته لیکن د ګټې لارې نه دي معلوم. د دا پیسو مخ به ونیسي چې موږ کرپشن ورته وایو. اوس دغه اداره چې د دهشتګردۍ مخ نیسي، د هغه چا چې هغه مالي مدد د دهشتګردۍ کوي، مالي معاونت کوي، د دغه ادارې په پیرست کې سره پیرست مدرسه. ولې د دې فیصله دا ده چې دهشتګردي د دغه ځایه پالله کېږي، دا ترهګري د دغه ځایه کېږي، دلته تربیت ورکوله کېږي. نو لهذا اداره به هم در نظر لاندې ساتي او چې کوم څوک د دغه ادارې مالي مدد کوي هغه به هم معلومه وي چې دا خلک څوک. دا د دنیا فیصله ده. دا په کوم ملک کې؟ په هغه ملک کې چې موږ هغه ته اسلامي جمهوري پاکستان وایو. موږ دا ویلی شو چې په 2 کاله کې په دې ملک کې عملاً اسلام نه دی راغلی، بلې د دې ملک د پالیسۍ د وجې څخه د اسلام مخ تور شوی دی، اسلام خوار شوی دی، بدنامه شوی دی. نو عملاً دا ملک اسلامي نه دی. او دا قائد اعظم جوړ کړی. د قائد اعظم په ملک کې بنګلادیش هم په دې کې بنګلادیش نشته، دا هغه ملک دی. لیکن د دغه ملک د خوارېدو
چې د مالي حیثیت خراب دی، په خزانه کې یو روپۍ نشته. په یو نیم کال کې 12,000 ارب روپۍ پور کړي. دا ملک په قرضه او په پور چلېږي. یا دا ملک په دې چلېږي، تاسو تاریخ وګورئ، طالبان دې وګورئ چې د پاکستان خښته ایښودل شوې د زمین ورځ ګوري پاکستان کوم کاروبار د دغه د جنګو ماشه وه چې بین الاقوامي قوتو جنګونه په سیمه کې مسلط کړي دي. پاکستان د هغه خدمت کړی دی، د دغه ماشه وایي بل یو کار نه یو کار یې نه دی کړی. پر هغه باندې وده ته د مدد په صورت کې، مال په صورت کې، د دولت په صورت کې، د امداد په صورت کې ونډه ورمیلاویږي. په دغه ونډه کې دا ملک چلوي. د دا ملک هغه اجرتي قاتل نه دی، په پیسو ملک یي. د دغه ماشه وایي بل یو کار نه دی. لہذا چې دا توقع، دا امید مه ساتئ چې اسلامي جمهوریه پاکستان یو سایوان، یو چترۍ د زما پر سر پرته ده، نو به مې دین په ده خوندي شي، اسلام به مې په ده خوندي شي، مدرسه به مې په ده خوندي شي. همت به پخپله کوله. د مدرسې مدد به د مال او د دولت په ذریعه هم کوي، د بچانو د لارې به هم کوي. یو دوه بچان به خامخا په مدرسه کې چې مدرسه آباد وي. خدای دولت در کړی دی، سرمایه یې در کړې ده، در دغه ښه مصرف نشته چې ته یوه مدرسه ته ورکړې. مدرسه ستا و بچي ته اوبه ورکوي، مدرسه ستا و بچي ته ډوډۍ ورکوي، چې ناجوړه شي در خپله وسه پورې دوا پکې کې در وس وواتي، و پلار و ورور ته حال ورکوي چې بچی دې ناجوړه در وسه وشي. دی ځي خلک فقر ورته وایي، هر څه چې ورته وایي. دی و بل ته په بل ګرځي، په دوکانو، په بازارو، په ښارو. ستا دپاره دی څه ټولوي چې ګرده کال بیا تا په وسایي. د چیش دپاره؟ د دین دپاره. د استاذ تنخوا 4,000 روپۍ ده، د وړو ګونۍ په 7,000 ده که په 6,000 روپۍ. په 4,000 روپۍ د چیش وسایي. او د دنیا ګرده ښکنځل وده ته کېږي، د دنیا ګرده ښکنځل وده ته کېږي. د ده تنخوا 4,000 روپۍ، لیکن چا به تر ننه پورې نه ایندلی چې ملایانو جلوس راویستي، دا یې وویل چې زموږ تنخوا لږ ده. دا به چا نه لیدلی، دا به هم چا نه یې لیدلی چې په ماجد کې سهار مقتدیان لمانځل رالو، ملا په پنکه ځړېدی او پر منبر باندې کاغذ لیکلی و چې ما ځکه خودکشي وکړه چې تی ما ته تنخوا نه راباله کوله، ما ورته تنخوا راکړې، تی نه راباله کوله، نو زه خوابده یم، ما ځان مړ. دا به چا نه یې لیدلی دروس، دا به هم چا نه یې لیدلی دروس چې ملایانو خپل سندونه راواخیستل، لنګوټې یې راواخیستل، دا پر میزان چوک ودرېدو، اور یې ور واچاوئ، له حکومته سره یې مطالبه کوله چې زه وږی یم، څه خاورې راکوه، لیکن هغه نه کول، د لنګوټه و سند ته اور ور واچاوه. دا به چا نه لیدلی، نه به چا ملا لیدلی چې پر بوک هړتال ناست، نه یې لیدلی. لہذا ملا ته خدای پاک صبر او قناعت ورکړی دی. په 3,000 او په 4,000 د دین او د اسلام خدمت کې، د تعلیم او د تعلم په میدان کې، د زده کړې په میدان کې پکار دا ده چې علما کرام چې کوم خدمت کوي د علم، دغه بچان چې پلرو وله راوستلي دي، باید د دغه علم ماشه وه، بل کار په طالب نه وکړي. د علم ماشه وه، بل کار باید په طالب نه وکړي. دا په امانت کې ډېر لوی خیانت دی. دا د ځوان د ژوند سره لوبه ده، دا مسخره ده. ما بچی در کړی دي و تا ته د سبق دپاره، لیکن ته د سبقه ماشه وه، بله مسخره دې جوړه کړې ده، بله لوبه دې جوړه کړې ده. نه، دا بل دا امانت دی. د امانت تقاضا دیانت ده. د دیانت تقاضا دا ده چې د ده صلاحیتونه په هغه ځای کې استعمال شي چې د کوم شي لپاره دی. بله خبره دا ده چې نن په دنیا کې خلک وایي په پاکستان کې عربونو په کربونو روپۍ، دا په سکولو، په کالجو، په یونیورسټي باندې خرڅېږي، لیکن در هغه تش راوځي
پخپله د پاکستان وزیر داخله وایي چې په کالج او په یونیورسټي کې 70% الکوان او انجینې دا په نشو اخلي 70% چتر کې 70 نور خبرې خو مه شروع دغه د بلوچستان یونیورسټي ده ستا په خیال د کاله به څو پیسې پنډې د دې در عرب خو بالا دا اوس 4 میاشتې مخکې د پښتنو او د بلوچستانو انجینې سبق پکې وایي دا پر رولو راووتې چې د موږ سره جنسي زیادتي کوي زموږ په کمرو زموږ په واشرومو په غسلخانو کې خفیه کیمرې لګولې دي د هغه ریکارډینګ کوي بیا د هغه په ذریعه باندې ما مجبوره کوي پر جنسي تعلق باندې دا د ګرد بلوچستان دغه یوه یونیورسټي ده د دې اخلاقي کردار دغه دی چې د بچیانو د ژوند سره لوبه کوي په ګرد بلوچستان کې دونه سړی نشي پیدا چې د دې اجازه ورکړي لوی کار یې دا وکړي چې د ادارې مشر یې بدل کړي نور یې چاته سزا ورکړي اوس په دې ادارې له زه نور څنګه استوم زه به بچی څنګه استوم ته په عربو که په کربو روپۍ خرڅه یې په دغه تعلیم باندې لیکن نتیجه یې دا ده بله نتیجه یې دا ده په دنیا کې 500 سرفهرست یونیورسټیانې 500 یعنی په دنیا کې چې ته وګورې ریسرچ وکړې څو یونیورسټي دي چې پر اول نمبر 500 یونیورسټي د پاکستان یوه یونیورسټي نشته پکښې د پاکستان یوه یونیورسټي نشته پکښې کې تا په 2 کالو کې څه کړي تا خو یو شی نه کړی په دنیا کې 100 مدرسې دي سرفهرست 100 مدرسې په 100 کې 8 مدرسې د پاکستان هلکه زه چې کوم تعلیم ورکوم ما خپله ذمهواري پوره کړې ده پر بین الاقوامي سطح باندې په 100 مدرسو کې چې سرفهرست اول نمبر دی په دې کې 8 مدرسې د پاکستان 500 یونیورسټي دي عصري او فني ادارې په 500 کې شته یوه هم نشته د دې ذمهواره څوک لهذا علماء کرامو خپل خدمت د سرکار د لارې نه د دغه غریبانو په لسو په شلو کې خپله ذمهواري ادا کړې او ادا کوي دویمه خبره دا ده چې د مدرسو په باره کې دا خبره کېږي چې د مدرسو تعلیم درس نظامي کې باید اصلاحات بالکل دا باید وشي د زمانه وه چې ما پرایمري وایي پرایمري سکول ما وایي دیو ما ته وایي ته د پاکستان نه ما پرایمري په 1908 کړی زه مسخرې پر ومه کله کله زه ورته زه د کندهار راتلم سهار پرایمري مې په چمن کې سبق مې ووایي بېرته په کندهار بیا به راتلم کندهار نه بېرته به تلم کندهار دا 5 جماعته ما دا نو په هغه زمانه کې زما علما په یاد دي موږ په مدرسه کې پرایمري سکول و دا مدرسه کې مه وایاست په دا کې د انګریز تعلیم کېږي لیکن نن زه وینم علما کرام په خپلو بچیانو باندې کوشش کوي چې دیني او فني علم دواړه کړي خو پر له برابره ونایي نشي چې هغه کوي هغه پاتېږي چې هغه کوي هغه پاتېږي نو بجای د دې چې یو ځای زغلی هغه پاتېږي بل ځای زغلی بله پاتېږي باید ادارې کې نصاب تعلیم دغې جوړ شي چې کم سړی کم بچی د ادارې څخه وځي هغه د پاکستان د ریاست په هره اداره کې دی پرځای چې دی چلی نن معاشره ما نه قبلوي یوه اداره ما نه قبلوي دا وایي دا د یو منصوبې تحت د 1859 د مخ او په هغه زمانه کې چې کومې ادارې وې د تعلیم په هغه کې دغه دواړه علومو چې کوم سړی به در وواتي هغه د ریاست هر قسم پرزه جوړېدلی په کار دا ده په مدرسو کې په خپله مرضي په خپله رضا دا شی راشي داسې نصاب تعلیم راشي لیکن د بده مرغه پرون زه په دغه کې وم په ملتان کې پرون بله ورځ ما ورته وویل موږ چې به دا منطق ویله نور عیسی وجو وویل
نساغوجي بعد من قال أقولوا ويل قال أقولوا بعد من مين نساغوجي واي بمين نساغوجي بعد من بدين ميزان واي داغ بعد من شرط عجب واي داغ بعد من كتبي ويل بياب من سلم واي بياب من كنديا ويل بياب من لاسان وبياب من مرزا كتبي ويل بياب من مرزايد من لا جلال دوار يوم كتاب دي من لا جلال فرتاجب لجدل دي مرزايد من لا جلال لجدل بل دغه كازو الحمد لله شو كتاب شنو من ستينا من النتيجة وصلت شوية في يوم تيسير المنطق واحد يوم مركات واحد يوم شرط عجبني وقت تيسير المنطق ومركات دا تخبرني بكم دا تيسير المنطق دا بالأصول دا وتصرف المنطق كنو شمارو أو كنت بدرس لهم قرانا دا شرط عجبهم قراني دا شرط عجب عندي دا ملا جلال ومرزايد لقدي دا قرد ما بين الوطين شراني صاحب ناسي بما شراني صاحب جامد مرفوعات سواي أغران جامد شاسن مسؤول يا غنوا يا أغران زي مرفوعات سواي أصل زاكو أصل مسؤول مو يعرف ولا سلا إلا من الغرس جا مرف سور الغرس أنا بس أنا جاي لك الشرب سيجبوني وقت وما علينا